الحمد للہ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اہل الفضل والعدالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ شوق سر درود شریف ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ پٹول ورزو کی غور ورز جمعی دین بل غور ورز پا ورزو کی نشتر ولی غور ورز دا فیہ خلق آدم پدی کی آدم علیہ السلام پیدا شوی وفیہ قبضہ او آدم علیہ السلام دو جمعی پا ورز وفات شوی وفیہ النفخہ او پدی ورز باندی بش پیلی پوکلش وفیہ الصعقہ و پدی ورز باندی با پا خلق باندی بیہوشی رازی شپیلائی بم پدی ورز پکلشی و پا خلق با بیہوشی پدی ورز رازی دا ورز دو جمعی بی خواب دا پٹول ورزو کے ورہ ورز سنگ چی مونگ جمعی تا خوشحالی کو چی دا دا چھوٹے ورز دا جسی بی ورز دو جمعی چی دا جون فیصلی با ختم شی و یوش پیلی با پکی پوکا شی دا نظام بطول ورانش دا بطول ورزو کے غور ورز دنو پا دی ورز باندی با سا عمل کو پا دی ورز با سا عمل کو نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ پا دی ورز پا ما درود شریف دیر وائے دا جمعی پا ورز فما درود شریف دیر وائے فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فدی ورس فما درود شریف دیر وائے ولی فما درود دیر وائے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ ستاسو درود فما باندی پیش کی گی ملائک روی فدی ازمکا ملائک مقرر دی کہ سو کم درود شریف وائی اگر دیزی نوڑیو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی پیش کئی تا پا مونگ دا اللہ سمر احسان سمر فضل لے چی دا نبی علیہ السلام سرم یو ربط قائم دے یو وظیفشتا چی مونگی پا جبوائیو ملائکی التووسیو پا امام الانبیاء پیش دا اللہ احسان وگا تدل تا درود وائی ملائکی اڑیو پا امام الانبیاء باندی پیش کر ستا ذہن تب سوال راز بلی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودی رب دمخ کے وفات شوے تو وجود مبارک بی روحی ان خوچے مڑے قبر کی کیدو
کال دوه پسې وګورو نو د وینو خوراک شوي د خاورې خوراک شوي نو مونږ چې نبی علیه السلام باندې درود وایو ملائکې وړي او پیش کوي نو امام الانبیا وجود بروغي مولی صاحب زه به تا ته ووایم چې دا تپوس یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی د نبی علیه السلام نه په ژوند دا تپوس یو صحابي کړی وی آرام ته ستاسو وجود خو به ریزه ریزه کېږي نه که نه مونږ به درود وایو محفوظ بی نبی علیہ السلام ورتو فرمائل اے صحابی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی یواز زمانہ د 1,40,000 کم و بیش د طول انبیاء وجودنا اللہ پزمک حرام کری د پیغمبر وجود تزمک سنشی اغی تا وینس نشی ویلے اغا خور نشی خرابولے دا پیغمبر وجود اغا دا انبیاء دیر پاک وجودو ندی دا زماستا وجودو ندی دا وینو بخوراکش دا خور بخوراکش دا پیغمبر وجود تا وینس نشی ویلے خور ورتس نشی ویلے ولی دا انبیاء وجودو ندی اے تبوائی څنګه به وجود په خوره کې پروت یو خوره به څه نشي ویلی زه تا ته وایم ستا په وجود باندې مچان کینی که نه کینی مچان ستاسو په وجود کینی که نه خولې ته مومځي مچان کله ناکله سړي خیال دی او مچې خولې ته تللی او د امام الانبیا په ټول ژوند کې د نبی علیه السلام په وجود چرته د پاسه مچ نه دی ناست د داسې وجود زه به د هغې وجود جنګ نه لړاوم زبا دا اغی وجود د حفاظت جنگ نه لړاوم چې زندګۍ کې په د پاسه مچ نه وناست دسی پاک خیسته وجود الله ورکړی دسی نورانی چهره الله ورکړی و صحابي وایي د 14 شپې سپوږمۍ وه ما دسی یو نظر نبی علیه السلام ته وکړو او یو نظر مې د 14 شپې سپوږمۍ ته مې فیصله کومه د 14 شپې سپوږمۍ ښایسته ده او که زما جانان ښایسته دی صحابي وایي ما فیصله وکړله چې امام الانبیا د 14 شپې سپوږمۍ نه حسین داسې ښکلې چهره الله ورکړې داسې نوراني چهره الله ورکړې وه ډېر ښکلی بشر الله ورکړی کتابونو لیکلی دي دنګ نو د قد نه ډېر دنګ هم نه و چیتم نه و خو چې په لاره به روانو نو ملګرو کې به لوړ ښکارېده به لوړ او دنګ نه و الله داسې قد ورکړی و چې ملګرو کې به دنګ ښکارېد لوړ به ښکارېد یو ورځ یې ډډه وهلې ده داسې ناست دی صحابه ناست دي بار نه بانډچي راغی نبی علیه السلام یې نه پېژندو اواز یې وکړو وی ایوکم محمد وی کم یو محمد دی صحابي ورته وایي چې کم په ټولو کې ښکلی دی هغه محمد دی ځان له پکې وګوره چا چې ډډه وهلي او څوک د ټولو نه ښکلی وګوره ډډه چا وهلې ده او ښایسته چې څوک دا به محمد صلی الله علیه وسلم الله ډېر ښایسته وجود الله ورکړی ډېره نوراني چهره الله ورکړی نبی علیه السلام وفرمایل وی زمو د نورو انبیو مثال د یو آبادی په شان یو آبادی جوړ شوی دی هغې آبادی کې د یوې خښتې ځای پاتې نور آبادی مکمل دی یوه خښته پکې ولګي چې آبادی به مکمل شي وي هغه زه یم د انبیو آبادی چې دی هغه الله په ما باندې مکمل هر پیغمبر له الله د نبوت تاج ورکړی او زمون پیغمبر لئی د ختم نبوت تاج ورکړو نبوت پہ تمام کو نبوت پہ ختم ہر پیغمبر اللہ د قوم امام ګرځولیو ہر پیغمبر چې اب د قوم امام او زمون پیغمبر اللہ امام الانبیاء ګرځو د انبیاء امامت رب العالمین زمون په پیغمبر کړی دی نبی علیہ السلام او فرمایل وی اے زما امتیانو په ټولو انبیاء جنت حرام دی چې د سو پوری ز جنت ته نه
تلیخا نبی علیہ السلام اغا ہستی دا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ دا طول نڑم بے بوی دا جنت دروازہ زٹکوم نبی علیہ السلام فرمائی اللہ اکبر دا دغی پیغمبر دا عزت جنگ بمونگ نہ لڑاو چی دا طول نڑم بے با دا جنت دروازہ ٹکی بیچے سے دروازہ وٹکوم ما تنبدن دینا خازن آوازو کی چی سو کی زب جواب ورکم چی محمد طولوائے صلی اللہ حدیث خوب نم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا خازن با دا طول نڑم بے دا آوازو لگی دا جنت پا نگران ما تبوائی چرازا ما تم دا نم راکڑلے شیو چی دا طول نڑم بے با دا جنت دروازہ دا تکولا رازا دا جنت لنبے با دروازہ باندے امام الانبیاء داخل بیا چی انبیاء ختم شی طول انبیاء جنت تا داخل شی دا امتیانو کے با دا طول نڑنبے سوک داخلی گی پتشتا اور طول امتنو کی چی انبیاء ختم شی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکرہ چی انبیاء ختم شی دا انبیاء نفس پا طول امتیانو کی دا طول نڑنبے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا انبیاء کی دا طول نڑنبے زمون پیغمبر پا امتیانو کی دا طول نڑنبے دا امام الانبیاء دا سفر او دا حضر ملگرے ابو بکر صدیق پی سڑو کی دی سوک وقتی نبی علیہ السلام ورتے بیبیانو کی دی سوک وقت بی بی عائشہ نبی علیہ السلام توئی زنانو کی دی سوک خوخا دا طولو نویتو بیتی بیدی سی خوخی کفضل السرید علی سائر الطعام لکه سنگ چی دی ماتی ڈوڑای تا پنور ڈوڑو فضیلت حاصل دیسی ماتا تا تا پنورو بیبیانو فضیلت وی نارینو کی وی ابو کی پا نارینو کی میں در پلار خوختے دا طول نارینو کی میں پلار خوختے و زنانو کی بی بی عائشہ خوختا سمر بختور خاندان سمر بختور اشخاص دا نبی علیہ السلام دا سفر ملگرے مو دا حضر مو وسی دا مدفن ملگرے دے بیا بای دا محشر ملگرے بیا بای دا حوض کوثر ملگرے او بیا بای دا جنت ملگرے ملگرتیا دی مونگ ملگری اشتخو پا نیم لار کی بمپری چکل غار تنن وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا غار کڑوں بے ننو خپل صادر رواغس دیسی خس خس کو دیتا مینوی دیتا مینوی مین دادا مقرالالا دا خپل پیغمبر نبا خپل وجود قربانوی انشاءاللہ دا وجود با پی خس خس کوی انشاءاللہ خپل وجود ٹوٹی با نظرانکوی انشاءاللہ چاچے خپل صادر ٹوٹی کو ننداغ مقام صادر رواغس خس خسی کو یو سوڑا بندی بل سوڑا بندی بل سوڑا بندی زخریل سیز راونوزی پا امام الانبیاء باندی اتک ولا ورنی شپتی رسولا نبی علیہ السلام ورطی ابو بکری صدیقہ تا سر صادر اگا صادر دی نشترے ننو بید اللہ حبیبہ امی خس خس کڑے دیو پدی سوڑو کے بھی یخیلے میں چی زخریل سیز راونوزی نبی علیہ السلام لا سوچت کرو اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ یا اللہ ابو بکر صدیق زما سر زما پا درجہ کی اگر زی پورز در قیامت رب دا چی پیچا صادر خس خس کو اگر تی دخلی دا دعا وقت اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ یا اللہ دے ما سر پا جنت کی پا یو درجہ کی اگر زی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ورتے ورزوئی ابو بکر صدیقہ جنت تلاڑا جنت بھی ولیدہ ورزی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی جنت بھی ولیدہ جنت کے مستا بنگلے ولیدہ خزبی دلے ولیدہ حورا دیوا وی ناستوا میں وردندکی گما کور بدیوینما ویستا غیرت را ترا مخی تو شوچی عمر دیر جلالی شان والا غیرت پو کی اپا جڑاش اللہ حبیب زبا پتا غیرت کوما دند بورگلے صحابہ بو سرنا سوی کور بھی دلے ولی ستا کور بھی پا جنت کی ولی ستا کور بھی پا جنت کی ولی جسی صحابہ پی خپل سرون قربان اللہ دیر لوی مقام صحابہ
ډیر لوی مقام. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غار ملګری شو. نبی علیہ السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. په غار می ملګری وی نو په حوض کوثر به می ملګری ان شاء الله. ملګرتیا دی توای یو لاس نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نیولې ده، یو لاس نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دواړه نیولې دي. صحابه ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه، اسی بدرې واړه موږ د قبرونو نه راپاسو. الله لاس د امام الانبیاء ونیسي، دغه لاس کله ونیسي ودا دواړه به مې دي سیریولي او د قبر نه به راپاسم. نه د مدفل ملګري دي او بیا به د محشر ملګري. چې ورځ د محشر یو سړي لاس د امام الانبیاء په لاس کې پروت دی. الله مونږ ورسره حشر وکړي. خدای مونږ په مین یو مونږ ورسره یو ځای کړي. رب زمونږ نالیدلي مینه ده رب. مونږ په هغه څه مینو چې څوک زمونږ په محبوب مین دي رب. مونږ وایو رب مونږ د احد غر له بوځه، مونږ به د احد غر ته ودرېږو او د احد غر ته به ووایو د احد غره ته هغه غرې چې تا زما د محبوب مینه پېژندلې وه. نبی علیہ السلام چې د احد غر ولیده وی احد جبل، احد غر دی یحبنا ونحبه، وی دې په ما مین دی او زه به د مین یم د احد په غر مین. مونږ وایو ربه مونږ د احد غر نه بوځه، مونږ به د احد غر ته ودرېږو او زه به د احد غر ته ووایم ای د احد غره ته زما په محبوب مین وي او زه په تا مین یم. ما پتا مینه پرېښې ده، دا زما محبوب پېژندلی دی. څاروي پوهېدل، غرونه پوهېدل، ونې بوټي پوهېدل. امام الانبیاء نبی آخر الزمان دی. ونو بوټو پېژندلی، ونو بوټو پېژندلی. په لاره روان اوښ مخې له ورغی. اوښ چې نبی علیہ السلام ولیده، اوښ ایکدم سر راوړو د نبی علیہ السلام په خپو کې سر کې، خو د سترګو نه اوښ کې بهیږي. نبی علیہ السلام هغه اوښ له دا ځای ګرې وی د دې اوښ مالک راوغواړئ. چې مالک یې راغی ورته وایي دا اوښ ما ته شکایت کوي، ته دله روټۍ د دله خوراک کم ورکوي او بوج پې ډېر وړي. د نن زه ولیدم د ما ته نن خپل فریاد وکړو. زناورو به خپل فریاد کړو. داسې وخت زناورو به خپل شکایت امام الانبیاء ته درک. زناورو به پېژنده چې دا نبي آخر الزمان دی. چې کله نبی علیہ السلام وفات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اوښه وه هغه اوښه لاړله او جنت البقیع مقبره کې د نبی علیہ السلام روضې ته مخامخ کېناست. پوهېده چې شهسوار مې د دنیا نه لاړ، په ما چې بچا سورلي کول هغه د دنیا نه لاړ، زه په دې بل شهسوار نه پرېږدم. په دې امام الانبیاء سورلي کړې ده. هغه اوښه په هغه ځای ناسته وه، نه بیا خوراک کړی دی، نه اسحاق کړی دی. صحابه ګیا وړي نه خوري، اوبه وړي نه خوري، دقه شان روضې ته ناسته ده. په هغه ځای هغه اوښه مړه شوې ده خو بیا خوراک نه دی کړی ده. امام الانبیاء بس داسې یو ښایسته انسان رب العالمین دنیا ته رالیږلی. دا زمونږ آقا و، دا زمونږ پیغمبر و. قیامت په ورځ چې شي پولیس راج ہر کس پناری ہوئی یا رب سلم یا رب سلم. نوح علیہ السلام بتیری گی وی با یا رب سلم. ہر پیغمبر با آواز کی یا رب سلم. دیکھیں بھئی آواز راشی یا رب یا امتی اے زمان امتی. یو آواز با دا امام الانبیاء دخلین رائز یا امتی یا امتی یا امتی. زما د امت په صحالی، زما امت په صحال کی تیری، زما د امت په صحال. دسی یو مشفق پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله مونږ لرا کړ. زنانه ولرالل می بچی می دی ګرځېدلی زده کړي دی او خبرې ول نه ورځي. چاړه بچی می چاړه دی. نبی علیہ السلام ورته ماته کېنه چې کېناست ورته. نبی علیہ السلام چاړه ته وی من انا څوک پیژنې؟ من انا. مور وی زما بچی خو چاړه دی، چاړه خو اوري نه. نبی علیہ السلام ورته وی من انا څوک ما؟
چاړه چې په غړېدلو سترګو نبی علیه السلام ولیدو ژبه یې گویا شوله وی انت رسول رب العالمین ته رسول د رب العالمین ته د الله رسولی ته د الله رسولی نبی علیه السلام ورته وی دی بوزه د ژبه زما په رسالت کولو شوله دی بچرې چاړه مې بار د زما د رسالت اقرار د زما د رسالت اقرار داسې پیغمبر مونږ له الله راکړی داسې یوه هستي مونږ له الله راکړی صحابه پې د حد نه تیر ویلو تیر صحابه ورسره داسې مینه وکړله چې سرونه یې پې قربان کړل سرونه یې پې وشیندل سرونه ځکه خو صحابه له الله یو مقام په نبی علیه السلام ډېر مینو ډېر بختورو نبی علیه السلام تقریر کې وایي علي زمانه دی او زه د علي نه یم علي زمانه دی او ټیم پوره شو وفات وخت یې نږدې شو وی ټول خپلې دروازې جومات طرف ته بندې کوي ما سیوا د ابوبکر صدیق نه د ده دا کولو د ده دا به کولو پرتی نور یې ټول بندې کوي خو د ابوبکر صدیق دا به کولو پرتی رضی الله تعالی عنه ډېر لوی ښکلی انسان دنیا ته راغلی او بیره په چکر وتلی و نبی علیه السلام صحابو سره ډېر ښکلي اخلاق الله ورکړي چکر کې به په ملګرو بوج کېده نه نبی علیه السلام ښه چاته به یې داسې خپې نه غوځولې ښه چکر وتلي و یوه قافله را روانه هغه قافله د نبی علیه السلام ملاقات نه راتلله اصل کې چې مونږ به یې ووینو نبی علیه السلام پې تېر شو قافلې نه پېژندو نبی علیه السلام چې ورغی هغې سره یوه سورلي وه وی دا سورلي په ما نه راخرڅوه وی ولې نه نبی علیه السلام ورسره بیه وکړه چې سورلي ترې واغوستله ورته وایي ما سره خو قیمت نشته مدینه منورې کلي ته چې راشئ کجورې به درکړم دا د کجورو کلي کې به کجورې درکړم مربه مونږ د کجورو کلي ته به وزرم مونږ د مدینې منورې کوڅو ته به وزرم مونږ به پکې خپیاب نه وګرځو چې ستا محبوب پکې ګرځېدلی دی مونږ به پکې پیزار په خپو نه کړو چې د محبوب د تلو لارې دي او چې محبوب پکې ګرځېدلی وی دغې کلي کې به کجورې درکړم وی صحیح نبی علیه السلام ته لاړ چې نبی علیه السلام رخصت شو یو بل ته وایي تا دا کس پېژندو چې دا بیه دې ورسره وکړه ویل نه بل ته وایي تا پېژندو ویل نه وی داسې څوک بیه کوي چې پېژنې نه اوس سورلي دې ورکړه اوس په څه چل کېږي اوس په څه کېږي دوی دا خبرې کوي خیمه کې د سردار ښځه وه هغې دندې نه غږ ورکړو وی خبرې مه کوئ او دا قیمت په درته په ټیم میلاوي خبرې مه کوئ وی تا پېژنده وی ما پېژنده نه چې وی کله تاسو سره خبرې کولې نو ما یو نظر وکتله وی ما چې هغه مخ ولیدو زما دې د الله په ذات قسم چې دا مخ رښتینی و ما مخ لیدلی دی دا مخ رښتینی و خبرې مه کوئ دې کې صحابه رالل پلانې څوک دی وی زه وی هو دا دې د سپرلی قیمت وی هو دا پسې سیوا والا دا پسې سیوا والا وی دا سیوا د څه والا به سیوا پسې والا وی چې دا میلمانه دي دغه قیمت شو دی میلمستیا شو میلمستیا داسې اخلاق دی میلمستیا شو هغې دواړه واغست اومې قیمت واغستو اومې میلمستیا واغست چې مدینې منورې ته رالل صحابو ته وی مونږ ستاسو پیغمبر یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وی جمعات کې چې رالو نبی علیه السلام په منبر ناست دی یو بل ته وی دا خو هغه کس دی هغه مونږ سره چې بیه کړې وه سورلي چې راناغستې وه دا خو هغه کس دی صحابه ورته وی دا ستاسو پیغمبر دی مونږ سره چې بیه کړې وه صحابه وی او وی چې دا ستاسو پیغمبر دی بغیر د تقریر اورېدو نه مونږ غونډې قبیلې په ده باندې ایمان مونږ د ده بیې لیدلې ده مونږ د ده اغستل خرڅولو اغستل خرڅولې په دې طریقه څومره ښکلي اخلاق الله ورکړي څومره ښکلې چهره الله ورکړي دومره نرم مزاجو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مونږ کره کور ته غږ وشو هغه غږ بیخي د نبی علیه السلام د اولي بیبي د بیبي خدیجې په شان
وی په نبی علیہ السلام چې غږ ولګید نبی علیہ السلام په جړاش اور ته ولې جاړي وی چې د आवाज بالکل د بیبي خدیجه په شان ته ما وی غني بیبي خدیجه را کرا را نه وته هغه وفات کله دا او امام الانبیاء یادی کله الله ډیر خولي اخلاق ډیر خولي صورت الله ورکړي ډیر خولي سیرت الله ورکړي مونږ به د عزت جنگ لړاو ان شاء الله ټول انبیاء ته الله د نبوت تاجونه ورکړي او نبی علیہ السلام ته الله د ختم نبوت تاج الله په نبوت تمام کړي دي چې ستا نفس په بل پیغمبر دنیا ته ناراضي چا چې دعوه وکړه مرتد وي د اسلام د دایرې نه بخارجي زنديق وي او د ټول امت مسلمه دشمن وي چا چې په دغه عزت باندې دا چری بلی ان شاء الله او موږ به هر ټیم په هر میدان دا جنگ لړاو علما وايي دو کارونه چې دا قبول دي په دې کې رد نشته اذان سره زوت دو کارونه چې دا قبول دي دې کې واپس کېده نشته یو د ختم نبوت کار چې څوک کې دا مقبول دي په دې کې رد شته نه د ختم نبوت په کار کې واپس کېده شته نه په دې کې غیر قبلېدل شته نه څوک چې د ختم نبوت کار کې دا مقبول عمل دی او دویم چې څوک درود شریف وایي دا مقبول عمل دی ختم نبوت کار او درود شریف ویل دا دواړه مقبول عملونه دي په دې کې رد نشته دی په دې کې واپسی نشته دی دا قبول عملونه دي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نوم بتا سوریدلې ډېر لوی عالم چې کله اخیری عمر کې دارالعلوم دیوبند کې وو نو چیټه رااله وی عدالت ته زنانه راغلي د خاوند قادیانی شوی بل پیغمبر د نبی علیہ السلام نه پس منلې نو زنانه وی چې د دې خاوند سره زما سره رشتہ ده ما رشتہ ختمه ده کنا نو جج علما راغوښتل نو په انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پسې چیټه رااله حضرت دیر بیمارو زکه وابدا کار ایمان دی ایمان د ختم نبوت کار ایمان دی ایمان دا زمون ایمان دی دا سم پنرا کوي دا قبول دی دا مقبول دی دا د اخرت لوی سرمایه ځان وړي لوی ګټه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډیر بیمار علماء لیکلي ډیر سخت بیمار ډیر سخت بیماری و ناکار را روان کمزورې دي د بیماری په حالت راغی جج ته مخامخ قادیانان ناست دي او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ودرېدو 3 ګنټې په ختم نبوت دلایي الحمدلله دا جنگ زموږ مشرانو په انډیا کې ګټلې دي ان شاء الله دا به مونږ ګټو که خیرې دا مونږ په غازی علم الدین باندې ګټلې دي ان شاء الله چې کله پکې د وجود نظرانه راغلې ده ډیرو ځوانانو پکې د سرونو نه دانګلي دي الحمدلله مونږ په دې کې د سر نه تیر یو زمونږ یو تمه ده مونږ یو نیت دی زموږ دا سر به په ختم نبوت کې کېنم خیر دی او میدان محشر به حوض کوثر به امام الانبیاء به ولاړي او زه به د لپې اوبه څکوئ انشاءالله مونږ د هغې لپې اوبو په ارمان چې هغه لپه میلاویږي 100 پیرې دي دا وجود نه 100 پیرې دي دا سا نه 100 پیرې دي زه ورک شمه ما د لا زر ټوټې دي خو چې ما ته د امام الانبیاء د حوض کوثر یوه لپه دې وڅکه مونږ د هغې لپې په تمه یو انشاءالله مونږ به هغې لپې له ورځو که خیر انشاءالله حضرت 3 ګنټې دلایل په ختم نبوت باندې وي ډېر بیمار چې راووته په کلي کې جمعه پړاو ولا غي علاقه خلکو ته وی ډېر بیمار وم د راتلو نو ما خو ما وی چې اخرت طرف ته روان دي چې ځان له ستو خو پیدا میزان له یو تو خوړه اخیری وخت مې دی چې اخیری وخت شي ځان له د ختم نبوت ستو خوړه چې نبی علیہ السلام سره پیل ته مخامخ کیږي ما وی کې ستو خوړه پیدا میزان د اخرت له یو غټه وکړه اخرت په سفر زما نو دا جنگ به وګټم
او دا تو خبر نبی علیہ السلام نو سمد الله حبیبا چې ستا د عزت د ناموس د دې چهره جنگ میں لړاو کړو او په عدالت میں لړاو کړو د بیماری په حالت کې میں لړاو کړو ولاړو ودا ځان له اخر له او توخه تیارول او لاړ به طلباء او توی استادانو ته د دارالعلوم دیوبند وی ان شاء الله عدالت په فیصله کې زمون په حق کې مد دلایل ویلي دي خو وی کجوند دیوما نواب اورما او کمړو ما وی د قبر خواته به میراشه وی دا فیصله براته وره دا قبر په 1933 کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وفات شو او په 1935 کې 2 کاله پس عدالت فتوا وروله وی دا سړی قادیانی دی مرتد دی او د خزي سره نکاح ختم شوی ده او حضرت وفات شو طلباء او توی د قبر خواته به ودرېږي او دا आवाज به ولګوي ها دا د ایمان دی زموږ ایمان مونږ به د پیغمبر د خيسته چهره حفاظت کوو ان شاء الله قیامت کې به رب العالمین په عرش باندې ناس نبی رب العالمین به په عرش ناسي او خي طرف ته به کرسي او پاغي به امام الانبیاء ناسي ان شاء الله قادیانی پکې لا سده دا پمن پکې سده زه د هغې کرسۍ په تمه یم زه به د خپل رب سره ښي طرف ته امام الانبیاء یم انشاءالله زه به له داسې په غړېدلو سترګو مخې له ورځم زه به دا وجود نظرانه پیش کوم انشاءالله نبی علیه السلام را روانو هلکان وله مخې له راوتلي استقبال یو هلک دی طلحه ابن برا نبی علیه السلام ته ډېر نیغ نیغ ګوري اوښي ته وله نیغ نیغ ګوري نبی علیه السلام ورته ولې ګوري وی په تا ډېر مین یم روخه مې دله خوښه پیزار مې دله خوښه سړی چې په چا میني کلی وله خوښې امر علی الدیار دیار لیلا وی د لیلا په کلي تېرېدمه کله مې یو دیوال ښکله وه کله بل دیوال وی زما د دیوالونو سره کار نه و من سکنت الدیار څوک چې په دې دیوالونو کې اوسېدل د هغې محبت مې ړه څیرلی و ځکه مې دیوالونه ښکلول ښه نبی علیہ السلام دی وخی ته نیغ نیغ ګوري نبی علیہ السلام ورته په ما مین وی په تا ډېر مین وی د مینې امتحان مې واله نبی علیہ السلام ته وی امتحان مې واله داسې ښکلی دور و چې داسې مخامخ په امام الانبیاء لیده وی امتحان مې واله نبی علیہ السلام ورته وی اذهب فقتل اباکا ورشه پلار دې مړ کو ماله دې د پلار سر راوړه ورشه هغه پاس وی زه لاړم زم چې د پلار سر دله وسره نبی علیہ السلام نه دا ما امتحان کوم زه د پلارانو د وجلو حکم کوم نبی علیہ السلام فرمایي خزوانانو الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه ده پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه ده پلار نه چې چاپی کوي او دې سر ته ولاړې او دې مخ ته دې سي ګوره وای دا پلار زما ته جنت د مینځ دروازه ده شکر الحمدلله بابا زما بیمارم خوښ ما ته صرف سترګې غړوه او ما ته پکټ پریوزه زه به دې خدمت کوم بابا سر ته به دې ولاړې ما خدمت به دې کومه ادا شمله به دې مخ پرته بابا زه عالم بچې ستا خادم یم زه به دې خدمت کوم ادا شمله به دې په سر دا به دې په مخ پرته یو زه به په تا ټیټیم بابا ته ما د پاره د جنت دروازه د جنت کمزوري دا ده چې نن بچي جدا کېږي نو یو وایي دا ستا پلار دی بل وایي دا ستا پلار دی بل وایي ستا پلار دی تاله یې درکوله بل وایي په تا مینو په تیر څه خورولي دي زه هم کاش چې د جدایۍ ټیم راشي چې یو وایي جدایۍ ټیم راشي یو وایي ګاډی به زه د سره علمه بل وایي زه به پټۍ د سره علمه بل وایي مارکیټ په زما د سرې زه هم کاش یو بچې پاسېدلی او د بابا نه یې لاسته وکړې چې دا د جنت دروازه به زمۍ بس چې سألې والا او الوالد اوسط ابواب الجنه دا د جنت د مینځ دروازه بچو نبی علیہ السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې ده رب پلار خپه دی رب خپه دی پلار خوشحاله دی رب خوشحاله دی شکر وباسه نبی علیہ السلام ورته ورشه د پلار سر دی راوړ وې دی لاړو زم چې د پلار سر راوړ نبی علیہ السلام راوګر
نن ما امتحان زه هغه الګ بیمار نبی علیہ السلام خبر شو د مدینی منورې نه بهر پاتې خوشي علاقه کې نبی علیہ السلام ول تپوس کړ ډیر بختور نو چې بیمار او امام الانبیاء تپوس کړ انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو ټیلر نبی علیہ السلام له ډوډۍ وکړه درځي وی زو سره لاړم چې لاړم روټایلا وی نبی علیہ السلام نوړی نیمه کړې ده او د کاسه په دې ګوټونو ته دې سي نوړی ګرځي د کاسه کې دې سي ګرځي دا نوړی اطرافو کې ګرځوله وی چې موقتل یتتبع الضباء نبی علیہ السلام د کدو ټنګرا کتل په سالن کې د کدو ټنګرا وا نبی علیہ السلام په سيدي سي نوړی ګرځوله انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما امام الانبیاء ولید د کدو په ټنګرا په سي نوړی ګرځوله وې زه د مرګ پورې بیا په کدو وې شو ما وې کدو سره ما خپل محبوب لیدلې دي چې په کدو په سي نوړی ګرځو نبی علیہ السلام را طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ بیمار نبی علیہ السلام تپوسو کو روان صحابه ته وی کو وفات ما به خبره کوي چې زی بیا جنازې لراش زبې جنازه وک چې نبی علیہ السلام لا د صحابه ته وی کده شپې وفات شوم نبی علیہ السلام خبره علاقه بیرته نبی علیہ السلام بنه خبره وای کو د شپې بړو بیا به زما جنازې لدی ناراض اوس نبی علیہ السلام تیرا روز خط شو دی بختور ته ګور نبی علیہ السلام را روز خط شو دی په اقش په وفات نبی علیہ السلام لارا رسیدلې نه دی وفات صحابه دفن د خویلو نبی علیہ السلام بنه خبره نبی علیہ السلام بل ورسته پوس کې وی طلحه ابن برا سړی چې په چا مېنی بل به خامخا مېنی ښه مونږ نالیدلی په امام الانبیاء مېنی ان شاء الله او شاق په حوض کوثر ولاړی ان شاء الله مونږ بخپل حاضری لګو ان شاء الله طلحه ابن برا تپوس نبی علیہ السلام کو صحابه ورته خوفات شوی دی وی جنازه شوی دی وی تاسو ماته نه وی هغه وی چې کده شپې وفات شوم نه وی نبی علیہ السلام راغی د قبر خواته ودرېدو دعا وی اللهم القتلح خدایا د دې طلحه سره یو ملاقات وکړه رب تعالی درغه ربا د طلحه سره یو ملاقات وکړي او دسی ملاقات وسره وکړه ربا چې دې تا ته وخاندي او ته د وخاندي الله خندا د الله د رضا نه دلیل دی ربا زه دعا کوم چې د طلحه سره به دسی ملاقات کوي ربا چې دې ستانه خوشالي او ته د خوشالي صبر قیمتي دعا نبی علیہ السلام وکړه اسی قیمتی دعا ځان سره وړله د امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه په ویلو صحابه په ویلو مینا بکو خو کله مینا بکو نبی علیہ السلام فرمای خیر الکلام کلام ورا په کلامونو کې کلام د الله دی خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیہ وسلم پټول لارو کې غوړه لار د نبی کریم صلی الله د دې نبل غوړه لار نشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لار نبل لار غوړه نشته دی د نبی علیہ السلام اخلاق پزان کې پیدا کوخه دا د نبی علیہ السلام د خلی فرمان دی وکی دی نبی علیہ السلام فرمای لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه یو مسلمان د پاره دا حلال ندی چې دې د بل مسلمان سره د درې ورځو نه په اخوا قطع تعلق کی د درې ورځو نه په اخوا دې د بل مسلمان سره قطع تعلق کی کچي وسرو کی دا روا ندی چا چې د درې ورځو نه په اخوا د بل مسلمان سره قطع تعلق کو فمات او دې مړ شو نبی علیہ السلام فرمائی دخل النار ور تلا دا پیغمبر اخلاق فمات دخل النار دری ورځو نه قطع تعلق سیوا کو دې مړ شو دخل النار دې جهنم تلا یو صورت کې کته د سره تعلق برقرارای نو دیتا ته دین ته نقصان راځي ستا د دین دشمن دی بیا ور سره تعلق ختم کړي دین ته دی نقصان دار او چې د دین نقصان نشته
مسلمان سره بقطع تعلق نه کوي. حدیث مبارک کې راځي تعرض الاعمال، دا اعمال خيږي ښا اعمال د بنديانو خيږي د څه په ورځ؟ د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ. د زیارت او د پیر په ورځ دا اعمال برس شي او خيږي. الله د ټولو خلقو بخنو کی چې چا شرک نه کړي، شرک نه کړي د ټولو بخنو کی. او د کم او دوو کسانو چې د یو بل سره نه لګي رب العالمین فرشتو ته وي د دې اعمال په ځای پرې دي دا لا هغه پوری نه قبليږي چې سودی د یو بل سره روح نه لګي. نن موږ معمولی خبره جمعات کې به ولاړو په لار کې یو بل ته غږ نه کوو. الله اياکم والحسد، خدای دې موږ د حسد نه بچي. موږ ورته عربی کې حسد وایو، تاسو ورته پښتو کې ناسودی وایي. خدای دې زموږ نه دا عادت لري کې ما د بل مسلمان د خیر سوچ کوو. یو سړی و کنه غریب لنګه میخه نه وه نو سره چې به په مخه څکله یوله دا کولمې سمې وسېځلې. جومات ته راغی د شپې په تیاره کې ناست دی وی ربه ویلې سرې چې راله دا کولمې وسېځلې وی ربه یو میخه راله راکړې چې ځان له سپینه چای څکوم. اوس دی خو تیاره کې ناست دی ده ته پته نشته بل ګاونډي راغلی غم سیټ ته ناست دی وی ربه یو میخه راکړي چې دا سرې چای نه خلاص شو. ګاونډي په دا غځای نه غږ وکړو وی دا دعا دې قبوله شوله میخه به درکم خو وی ګاونډي له به دې مې ورسره یو میخه ورکوم ځکه غم سره چیز یو به هغه ته میلو شي یو به تا ته دی وی ربه وی زما نه ده پکار خو چې زما ګاونډي لی ورنه کېلو. نن مسلمان دې خبرو وکړو ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکی دسی خوری لکه اور چې لرګي خوري. اکبر یو بل سره خرابه دي. د نبی علیہ السلام اخلاق اپنو، د نبی علیہ السلام اخلاق اپنو، څومره ښکلي اخلاق دی. د نبی علیہ السلام په لار باندې به تک شروع کوو انشاءالله. نبی علیہ السلام فرمای من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. څوک چې زما یو سنت ژوندي کی د ما سره محبت کو او څوک چې زما سره محبت کی نو کان معی فی الجنه دی به په جنت کې زما سره یوځای وي. ستاسو ټول لار د نبی علیہ السلام خوښه ده کنه؟ ټول به د نبی علیہ السلام په لار باندې روانیږو. د بل چا په لار باندې به نه ځو. زه به د هغې محبوب په لاره ځم چې زه به یې د حوض کوثر د نازبین لاس وبس کوم انشاءالله. په دغې لار به ځو. تاسو ته پته شته نبی علیہ السلام به ماسخوتن سملاستی ده. اوس د خوب عمل را روان دی په هغه طریقه به سمولو چې په کومه طریقه به نبی علیہ السلام سملاسته. تعالی هغه طریقه درځي نبی علیہ السلام چې به ماسخوتن سملاستو نو اودس پی کوو او مونږ چې ماسخوتن سمولو ورګوي واړه بول کوم نبی اسلام اودس مات کو بیا سمولو او نبی علیہ السلام به اودس وکړو بیا به سملاس اودس په وکړو سر به منګس کو او سترګې به تورې کړلې او اخیری 3 سورتونه به وي قل هو الله احد بیا قل اعوذ برب الفلق بیا قل اعوذ برب الناس. دا 3 به وي شوف دسی به په لپو کې شوف کړو او بیا به دسی د سر نه شروع وکړله او په دې ټول وجود به راخ کړ او بیا به را خیلاس دسی د خي اننګي د لاندې کو او داسې به سملاستو پیرابا کمړ کړي دیو مسارلا کمړو منو الله رحم را باندې وکي الله کجبندې پاتې نو حفاظت وکي. هر شپه به خوب په دې طریقه زموږ ځوانان په غوګونو کې د موبایل لیکونه کیږي او سمي الله اکبر. النوم اخو الموت. دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی. اسې نه چې اود په اود پاتې شي سحال بدی کدا لیکونه دی په وخت کې پراته. نبی علیہ السلام به خیسته او دسو کو په اوداسه کې بسمنه کم سړی چې ماسخوتن په اوداسه کې اود شو کده دنه د سحر منصفات شو زبو د جرم ورک ای بر سحر منزل پاسي. او حدیث مبارک کې راځي چې څوک ماسخوتن په اوداسه کې سملی دا سملاسته
او لګیا دی لا اله الا الله یا سبحان الله یا الحمدلله لګیا دی ځان له ذکر کی او ملاسته په اوداسه کې حدیث مبارک کې راځي الله دا بستر د پاره جمعه تو ګرځي دا مسجد وګرځي دا دې سیدې لکه دې چې په جمعه کې خدا قاعده ده چې کوم حالت کې سړی مړ شي په هغه حالت کې به الله ته ودري اسنا چې ماسختن ود کیږو د پاکۍ په حالت کې ود شو د سی پاک په الله مخې ته ودري کو پته نه لګي د شپه چې د نیم ژوند دی که چرته پانس که چرته ود په ود پاتې شو د امام الانبیاء په سنت طریقه دا خوب دا دا به خپل کو کنه ان شاء الله کله ما دس کو ایبه کو ساړي ایبه ک یخنی دا ایبه او زبا او دس کوم او په او داس کې به خیلاس داسې د سر د لاندې کوم او په دې طریقه می محبوب لاسو زبا په دې طریقه باندې سملم زکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس طریقه تاسو ټول په داس کې سمله کچا سحر مون لسو پانس بیا ماتو وای هر لږ بمانځله پاسي ته د نبی علیہ السلام په طریقه ملاس کې استاد مسار مون پاتې چری بدرنم پاتې یو سنت خپلوي یو سنت بچو تخی او بچی د وسنه په نبی علیہ السلام مې وای بچیا نبی علیہ السلام بدی سي سملا د الله دې سي کېده راشه چې سترګې د لتوري کوم نبی علیہ السلام بدی سي سملا بچیا خپل سترګې تکي توري سترګې بچیا خپل ګیره یو سو وخت پکې سپینو بچیا لوړ تندې بچیا دنګ پوزه و بچیا ډک ډک ورغوي بچیا چې په خوله به د وجود نه لاړله نو خوشبوئی وته تله بچیا چې په لار روان د خولې نه به خوشبوئی تله بچیا چې نبی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نه بکور کې سشي ورک شو او نبی علیہ السلام براغه لاس په ولدي سي اوچت کو نو لاس په رڼا شو نو ورک شوی شیز به اومند د بچو ته به دا خوني خيوخه او دا د رجب میاشت دی وي دا اوس چې کوم شروع ده تاسو ورته زبرګ وایي مونږ ورته رجب وایو ی رجب پسې بیا تاسو ورته زبرګې پسې بیا تاسو وایي شوقد او مونږ ورته شعبان بیا په شعبان پسې تاسو ورته روزه وایي او مونږ ورته رمضان وایو نبی علیہ السلام چې بدام یا شروع شو دا وس په دې کې به وی اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعا وکړه دا ما سره وایي اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا الله مونږ د رجب په میاشت کې برکت ورواچي الله د شعبان په میاشت کې برکت ورواچي وبلغنا رمضان الله مونږ رمضان ته روح ورسوي الله مونږ رمضان ته روح و میاشت مخکې به دعا کوله الله دې کې را برکت ورواچي الله په دې بل کې برکت وبلغنا رمضان رب رمضان ته روح ورسوي رب د رمضان تراویح می نصیب د قران ختمونه می نصیب شپې او درېدل می نصیب کړه رب وګي خله می نصیب کړه رب وچی شونډې می نصیب کړه رب مخکې به دا دعا کوله نو دا دعا کوي دا زموږ د ټولو عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بچړو دا ټول یاد کړئ قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخیره پیغمبر ما نفس پبل پیغمبر نه پیدا کیږي او چې چا زمان نفس پیغمبر ځان ته اووي دا به مرتدی دا به واجب القتل او دا به د اسلام نه خارج دا زموږ عقیده ده په جمعات کې ده په چوک کې ده په عدالت کې ده
کو څوک د ټولي دنیا ججال ما ته ودرې او ما نه د دې عقیدې تپوس وکړي زه به ورته مخامخ وم چې قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قادیانی کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا. آواز دے. قادیانی کافر تھا، کافر وہ، کافر ہے، کافر دے، کافر رہے گا د قیامت پوری پکا. او کو پدی مال سوک سزا راکی، پدی سوک مال سزا راکی، سزا ته ضرورت نشته دی. د نبی علیہ السلام د عزت د خاطره دا وجود په زرو پیرو قربان قربان پر رضا د خپل وجود سودا کوخه. مونږ به هغه بختور شو چې زمونږ صاحب په عقیده ختم نبوت وخیږي. خدای به زمونږ د وجود نظرانه پیش کی وای زمونږ دغه عقیده ده په دې کې کو څوک مخې لراوي نه منم نه مې منلې ده په یو میدان کې که په هر ځای کې څوک ودرې دا به زمونږ اواز انشاءالله. وای که مړ شمه د ویښته نه به مې د عقیده ختم نبوت اواز راوځي انشاءالله. په دې عقیده به ژوند کوو، په دې عقیده به مرو او په دې عقیده به پاسو. او نبی علیہ السلام به په حوض کوثر ولاړي، بېشماره لوښي وي، خلقو له اوبه ورکوي. بعضې خلق به راشي نبی علیہ السلام به وایي دا ما ته رانږدې کوي چې زه وله په لپه باندې اوبه ورکړم. ربه هغه به د عقیده ختم نبوت سپایاني. انشاءالله مونږ به د هغې لپې اوبه څښو انشاءالله. او که کله مقراله ربه د پیغمبر د وجود نه مونږ ټول قربان. ربه مونږ ترې قربان، هزار بار ترې قربان. مونږ په خپل محبوب ویل یو. ربه قیامت کې ورسره یو ځای وګرځئ، یو ځای ورسره پاسئ. ربه یو ځای د نازبین لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.